په زمانه موږ چې واړه دي لړې ته به موږ ډېر زیات خوشحالي کړو. دغه لړه تاسو ووینئ که نه، لږ دغه لړه پکې روانه ده دغې طرفونو ته. دغه سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. فضل وهاب سواتي ستاسو ورور یو ځل بیا نیغ په نیغه ستاسو سره مخاطب یم. ملګرو، نن د اختر 4مه ورځ ده، 13 اپریل دی او دغه منظر تاسو ووینئ چې باران وریږي او د واورې څاڅکي پکې شروع کېدو واله دي، بلکې لږ لږ پکې شروع هم دي. بهرحال ډېر زیات ورسره جاکړ هم تیر شو، سیلۍ هم تیره شوه. دا په کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو نو دلته ځای په ځای باندې غرونه چې کوم دي دغه هم هغه سلایډینګ کوي. ډېر زیاته یخني ده او د یخنۍ هغه موسم هم دی، بلکې جمع راته رایاد کړو داسې موسم دی لکه چې جمع. دغه منظر تاسو ووینئ ملګرو، دا په غرونو باندې دغه هغه دون چې کوم دی دغه ووینئ، دغه جنت نظیر چې کوم مقامات دي دغه تاسو ووینئ. دې طرف ته تاسو ناصر خانه دا طرف ووینئ، ګوره هغه لړه چې به ورته موږ ویلې دغه هغه لړه ده، دغې ته وګورئ تاسو. دغه پکې هم د دغې ځان له هغه رونق دی، ښکلا ده پکې. بهرحال په زمانه موږ چې واړه دي لړې ته به موږ ډېر زیات خوشحالي کړو. دغه لړه تاسو ووینئ که نه، لږ دغه لړه پکې روانه ده دغې طرفونو ته. دغه هغه کوم ښایسته سین چې ورکوي دغه تاسو ووینئ که نه، ډېر زبردست یو ماحول دی، یو مزدار غونته کې موسم دی. دا وګورئ دې غره ته دا پورته چې موږ ته کوم غر دی دا تاسو ووینئ، ډېر زیات په زړه پورې باندې یو ماحول دی، یو دون دی او د باران وریږي او څاڅکي. لږ دې وخت کې باران چې کوم دی لږ کم شو نو ډېر زیات مزه کوي. بهرحال ملګرو، دغه منظر د باندې نه مخکې ستاسو سره ځم چې دغه مخکې منظر هم تاسو ووینئ. په دې باندې به موږ کوزیږو، په دې لار باندې به ځو، خو ځای په ځای باندې غرونه راولېدلي دي، روډونه بند دي. بهرحال دغه منظر زه په تاسو باندې وینم. زما سره په دې وخت کې ناصر خان ناصر صاحب هم را سره دی او زما سره چیرمن بغزمان صاحب هم را سره دی. دا منظر زه ټولې په تاسو باندې ګورم. دا نن منظر د اختر 4مه ورځ ده نن که نه؟ ښه، نن د اختر 4مه ورځ ده، خو دا منظر به زه په تاسو باندې ټول وینم. ملګرو ما سره اوسئ، چېرته ځئ مه.